يتعلقهم بالأذية تاريخ دخل بها ولا بينها لو دي تفصيل وراشي معرفة القلوب ثمرة قسمنا دي قصي حكم اشتكى نكتا ترمذي جلد أول كلام إن شاء الله كتاب الزكاة ضرورة كسان الأول كذا شيء برجع الأول نكتا أبدال سوتي أقرأ ابن حادث ويعني ابن بدر زيد الطويل الأمام حول ساعة نو فقال رجل يوصلي ذو الخويسرة إنصاف دون من صافي الزام كفر ببرم الإسلام شرطي فقال يخرج من ذهار قوم يملكون من الدين قال الخوارج إمامه فيها لدينا نسبوا بها ها إشارة وكذا شبه يلمنون يعيبون يلزامون لديه ولا يجدون إلا جهدهم وجهدهم تحت سوي باي شهيد هذا غريب سرماني پیټي ګرځي او پاره پیسې وګټي راوړي شابه هم بل خلق سره پندونه الله اکبر صحابه جي بخلت جي بخلت او صدقه حکم دراشه څه پیدا کا څخونه پندونه کول نظم کښتنه پیسې دې تجارت دی او نه زمیدار نه مزدوري شتا فجاء أبو عقيل بنصف ساعة وجاء إنسان بأكثر منه منافقين أن الله لا غني عن صدقة هذا وما فعل ذلك بل أمر رياسة على المال جرور نازل شو الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا إذا مال نكتة فتنكتة تلقل جهد خلصي شيء غفيتي ولدي فالمشاقة خلصة أو باغي بيسي وقتل وغدا خدي لاركي ولدي الله أكبر لا بس ما بخم جنات وبخكارو الله ولا دي رجعت مطلوب وهم أحدثكم جي شبا يحتاج الشيء بجوره يعني كوشش بقويوزم يوم مطلع لأن لأحدهم اليوم وصولي وقصد بيدة وارنان يولك بيقول كبرتي تعريف فزان في ذات جاده क्या बचे الدنيا خپلوانی او خلق خپنی د مشر او مشر موجي دا د مشرو چې د مدینه بادشاہ جوړېدو والو ک نبی رسول الله نګرا او دې پاکه جنازه کې ورغی رسول الله مبارک د پټو د صوبینا ایا رسول الله صلی الله علیه د په جنازه کې بل کې تفصیل دي کنه قائل کذا را بشي القائل كذا وكذا على منافق لفظ منافق عبد الله وقد نهاك ربك الله دې ملک چې د جنازه کې فقال سن انما خيرني الله قال الله خيار منا کړی استغفر لهم او لا تستغفر لهم كالتعقوى هذا كيف وحنا غوالك نقول وإن تستغفر لهم 70 مرة لا او يا كرت مغوالني بخم نو ماته خيار را کړی منا کړی او یو یا کرت نزيات کما ته دا پته ولګي چې کله او یو نزيات باندې بخل کېږي تعزيد ولا 70 من نور راغلی تیرے اشارت دے دے جب بخم نہ باقی صاحب کو جنازہ کیا کرے اور رسول اللہ بارک تو فرمائے بما جنازہ دکم او مرا کہ ارادہ میں ان یستمع الکم من قومه ومقص وشوا بدغ جنازہ دا غټول قوم پر رسول سلمان قال انه منافق او ما سبب منافق قال الاسلام حرامي قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانزل الله والله مجيب ذات مخي وطنه جلا تصلي رسول في جنازه اذا يقوم تعريف في ذلك رسته مناك لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره قبر من المدرك صدق پارا وهذا پارا قبر السلام تسليم ده پارا تعظيم واكرام ليك وعام الآن أعوذ بالله من عبد الله عبد الرحمن عبد الله لكن من هذا ورطوط فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا
اړم به قدر یو سره لګي یا دوی قدر مفعول به د قال اعد عليه قوله هغه قول مې بشمیره هغه چې سویلي چې هغه لکه تخرجن الاعز ویلي منها الازل عائشه باندې دا ویلي فتبصر مسکی رضی الله السلام عائشه د په جراءت مسکی چې عمر څو نظر ورته کوي وقال اخر عني يا عمر استشا فلما اكثرت عليه قال اني خيرت او دا وتذكروا چې هغه وتوي چې نه بخیل ولې په جنازه کې پورا مباحثه وسره شروع کړل داغه د بچو د قوم په مخ کې او دغه وخت خلک څونه ظلمني قال اني خيرت فاخترت لو اعلم اني وجدت نه بخما او يا كرت ویلي باني لو زدت ولا استبعد فغفر له لزدت عليها تبقى السبع وزح وما او يوم زياده بخي ولا يوم فصلى عليه رسول الله ثم انصرف ولم ينقص الا يسيرا حتى نزلت الايتان من براءه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى كل يوم فاسقون نبي ارسل متعجب کو جرات نبی احترام والله ورسوله عالم ما ده صفه قالوا كده جرات نکاو خدای رسول خو به دې تکلیف پر سکے خدا غ دینی عصبیت کې په عمر وعلی پر پته شه او کمی دې څه کور کا چې دا عباس بدل اخلاصو ها دې ویلې چې منافق چې رضی بس وکړه ولا منافق وې ځه ما له خبر را کړې دي منه کړې یا خیر الخيار را کړې منه کړې نه ما له خبر را کړې دي نه نه منه کړې جنازه مکو ها نو بیا جنازه ولې کې چې نه بچي جنازه کې نو حکمت نو سیوازي بقنه نه ده قوم به خوشاله شي زی به خوشاله کی دې شي قوم خدای مسلمانان کې ومغه شو ها دا ته تاسو خدای ولا ګول چې دې بلال کافر تللی دی دنیا وما وهم فاسق یا زتا عبد الله ابن ابي دا شي چې را مخ کې کوم زما قسم په خدای ویل هغه سپیره به چې منځن کا جهاد لم تري د نبی عليه السلام جهاد لا او دې مسره دونه په اعتماد چې وي کبي سره راځو دونه په اعتماد چې په باندې جنازه وروي او بیا کافر منافق دا زموږ دې زمانه د خلکو وسکی دې په اعتماد نشته په مولا ولا کدي زمانه کې نبی عليه السلام وي او نبی عليه السلام دې ته ویلي چې راځه وره وټونو ته درې کمال وټلا کې کوي ورته دی په پیغمبر ته ویل چې دا مسلې سره کار دی دا د سیاست سره کار یو ټکی نه وای الکه تاسو مسلمانان یې دین لري اسلام لري شریعت لري دا چې په جلسو کې تقریبا کوي د اسلام نو بکې لکه نه بدیش ملاقات سپکا دین په سپکا شریعت په ټوټه ملل تاسو دا غته وګورئ او زه تاسو دونه بد ځنه دی ویل کړي زمانہ کې راځم مریانو په کنځل مدرسو په کنځل پټکو په کنځل شریعت په کنځل د يهوديانو جنتي د عیسایانو جنتي د هندوی جنتي دا حالت دې زمو خدای دې رحم وکړي ها فما ده څنګه کړی د هدایت اسلام پس اعظم صدق زمان جما مال صدق توفیق راکړه الله اكون كما دروغ لا زائد ان اكون كذبت وكدروغ مې ویل هلاکشم كما هلك الذين كذبوا حين انزل الوحي تباشر يا كان ولا لا توي ذا بحق شبا والله تنادي خشال يتبين الان واخرون اعترفوا بذنوبهم كعب بن مالك وغيره المدريدي خلطوا عملا صالحا واخر سيئا نیکیم کړی دا اشتیاق لري نیکیم مخکې کړی دا او تبوک لاله صحیح هم شو عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم
وبه قال حدثنا وائل بن هوير بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا الرجال قال حدثنا عمرو بن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا غيث لك وقال لنا ها او دو فرشتي راځي ها یو خار ته بوتم چې دا جوړ شوی په لبن فخصت الذهب وفخصت الفضه نو سره بعد خلک مخامخ شو نیمه خپل احسن د اغه کې تبینه ته چې په دنیا کې کوم حسن وي هغه نه زیات احسن او نیم کا اقبح ما د دنیا کې کوم قبیح وي هغه نه زیات قبیح ونیم قال لي فرشتو وتوي وذا ولا شفقوا في ذلك النهر اي واقع ثم رجعوا لنا وذهب ذلك رسول فدوالد التريو فسوالوا في احسن سوره قال لي هذا جنه عدن وهذا ذاك منزلك قال اما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فاغلب في الدنيا كني كيو غنا دوار پیدا قالت وعملا صالحا واخر صين تجاوز الله عنه شابته فروى ما كان النبي والذين امنوا يستقبل المشركين وبهم حتى يستقبل لهم الله تعالى عن يقول عن ابي مسلم عن ابي رضي الله عنه قال ما حدث رمضان وقال لك عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبلاد وعبد الله وابي هريره لا حرام يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل لا اله الا الله وحده لا استغفر الله ذو كشم فتاش مستغفر الله ابو جهل هو حرامي عبد الله بن اميه دوست مسلمان شهيد استغفر الله مغفرة فقال ابو جهل عبد الله بن ابي هريره يا على ذلك كان وعمل يقولون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم كما نكون عنك فنزلنا عن النبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولا يقالوا بقولا من بعد ما بين الله واصحاب الجحيم فقال الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعهم بالله كعوده من ما كان يجيب قلوب ولكن منهم ثم تاب عليهم انه به رؤوف رحيم وبه قال حدثنا عبد الرزاق توبه دا جمال وباسما ځان دې کوما چا به أو يحصل الله بالسلام بالترتيب عليها لو لا يتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصدك صدق النبي الإسلام ساعة وقت إرادة تروح وتنبيه لأن برات الله تأكيد قلة ما صار شابه وجمع الهلال أو مرارا بدي خمسينهم كده دمرت جنازة برابر لك أو قيام مقاصد فأقول من الناس بتلك المصوبات خبر لك أو ولا يصلي على الجنازة برابر لك قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم محسن أو فشان زماكي معنية وفأمر معنية يعني مقصدي وقت معنا يكون مقصدي رسول الله بارك الله زمان فردي سوال شو شابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمو تختي لا خوف اوجه تختول ده چې به خوف ورکړي اوس برمای ټول خلک راغون شي او ټول خلک وتا سومانه خطبه یو بم تاسو کې څنګه توبه خوب نه مبارک شابه مراد د خطبینه څه دي چې خلک په خلق راغون چې ازدحام جوړ شي کنه نو مراد ته نبی ول ازدحام دی ها تخلفو دي زمانہ کوي مون خدا معنا ته چې تخلفو د جنہ فتخلف کړي او دی خلفنا عن الامر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا زمون تخلف وجود اغه امرنا بكم قبول شو د منافقين اغه نم تخلف شو اكو دې ته اغه د امر نم تقریبا اطلاق نه پاکو جوړستو او توبه قبول شو هم فلما كان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکروا بالشر ما ذکر به احد تدوی ذکر شو پریر شر سرا
ما ذکر په دې شرط څوک نه یاد شوی دی بیا شو مکه دې څه کنه شابه الله يعلم ذلك إذا رجعت إليه فلا تعلم لهم ما فالله يأتي الذين آمنوا الله وهم عصرهم وبهم أحسن يأتيه جنة عن سبيل الله من الجهاد عبد الرحمن بن عبد الله بن الوالي عن عبد الله بن كعب الوالي وكان آية كعب الوالي أن رجل نرى مغارب رضي الله عنه يحدثنا أن أحد الركع ولا يعلم أحد الله وبل سقراط نه معلوم چې الله په خپل آزمایش کړي په دې د حدیثو کې هغه څه به وکړو خپل آزمایش ته تکلیف راغی چې خپل آیاتونه زموږ په حق کې نازل شو ما قصنا ذكر منذ ذكرت ذلك ذلك بس الى يوم هذا كذبت بعد فانزل الله تعالى رسول لقد تاب الله على النبي المهاجرين الى قول يكونوا مع الصادقين شباب وقال يا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين او رحمت تويها كاتب دوافعهم شوی دی شابه گرم شوی دی مسلمة القذاب سره جنگ شوی ها وستا وقالیان پکې شهیدان شو ها كثير من القرآن لا تجمعه وإن على أهل العلم والقرآن قال الله يقول وعلى كلمة أو شيء كما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو لا يكاد فلا يزرع الولاد وإني حتى شرعته بذات السر ولكن الذين عمروا قال ذلك مساعدة عمر أنه جاء لا يتكلم قال وإن الذين شاء معاصر ولا أن يدع كنا تحت الله برسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن خيرهم والله لو كان فينا فجر من الدماء فأثر عليه مما أمر به جاء القرآن قلت كيف تفعل الشيء لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر هو لا يحله فلم ازل وراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر ابي بكر وعمر فقلت فنقطعه القران اسمعهم سالكان واحسان وسلمان ټوټه ها تاسو ولي د سارو اوسو تخته د کجورو او د صدور ما کې صدور نه به صرف توثیق راځي شابه ها مكتوب بالكسر نويات مرور التمام عزيز علينا حديث عليهم الى اخرها وحادثهم الذي بالمعنى القران عن ابي بكر حتى وقال الله مع الجوهر حتى وقال الله مع حتى بنتي وقال الله وقال عليه وليت عن امين عن الجهاد وقال ليت حدثني ابو الرحمن فقال عن الجهاد وقال في قدامه الانصاري قال موسى عن ابراهيم حدثنا عن الجهاد قال قدامه وقال یو ابو خزیمه دی یو خزیمه دی نو دا راوی خطا شوی دی ښا دا د ابو خزیمه سره دی خزیمه سره د سورۃ احزاب غدي ها یو غسر او شابه دی واختلط نبات الارض ونبت بالماء من كل الازهار نوعنا وقال يوم الثلاث قد ورشوا بودي له روح يوم الجورنا نوزي اختلطا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني وقال لهم السماء ان لهم قدم صدق ان مراد نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي لمن دفع مخ روان دي او من له حول الكوثر کې انتظام برابر قال مجاهد خير القدم خير تلك آيات يعني هذه اعلام تلك آيات مراد نخد القرآن دي هذه مثل كذي حتى اذا كنتم في الملك وجرينا بهم دین کلا غائب حاضر تپ غائب باندې ضمیر راځي کیږي وی شي کنه د قرن تل کا آیات د حاضری حاضری په لفظ ذات اسم اشاره مستعمل شو دا یو په بل مستعمل دي تل کا آیات اعلام القرآن سے مراد شو نو آیات کو پستر ګنه آیات نو مراد کو اسم اشاره چاته کیږي محسوس بالبصر ته کیږي او دا مکتوب نو چې کله بنازلېدل محسوس بالبصر خو نو کنه نو دې ذاتی کې راځي كنتم في الفلك وجرينا بهم هذه محسوب بالبصر لفعله هم استعمال شو لا يوم الفمانة مستعمل به ها أو شيء حاسد معنا كحلاكة تنزي حاسد بخطيته فاتبعهم وأتبعهم يوم نادى أبي التفعيل والإلحاد عدوان قال مجاهد ولو يؤدي الله للناس الشر استعجالهم بالخير او دا قول انسان د وجوی تا او مال چې کله هوته شي بي اللهم لا تبارك له فيه اللهم لعنه نو کوي کدا د ذم شر رسول کنا لکه چې وته خیر ذر رسوما خیر وړي ټول به تبا کوي دوی خیره کې زو د شر رسوما مراد ته وکړه
من أغسل في خيرك وشيء الأعماته أحسن الحسنى مثلها حسنى جلال فاشتلا وزيادة مغفرة تيتوك جمرات النظر إلى وجه الكبرياء ثلاثة خبرات وجه الكبرياء الملك الكبرياء والملك ثلاثة خبرات باب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر شبه بغاوت کی دا الله د حکم نو په ظلم کوي ها او چې اسمه کې ته ورځو وهو النشدم وتوي مكان مرتفع نجوم وتوي نجيكا وچته د دریاب دې غاړي نو چې اسمه کې ته ورځو او موږ معنا کو نجات سره در پوښتنه سي د په بدنستا دې قانون چې لوي د پاره اعتراض ورغی چې موږ نجات سره کو بچتاو دي نو نجات ولې ورکې د بدن او روح دوه محذر دي ویګه نو هغه تعویض چې نجات چې بدن مینس پاتېږي نه خرابي او د خپل معنی په بیا اعتراض نه ورېږي چې نجوي د ځمکې ته ورته چې د ځمکې ته انتم حق بموسى من تصوم هر چې اوسې ونیسه دا روجه خو به د جنت مخ کې نیولې دوام کوي بس صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا دعا کې چې بچی نه الله ورناري اولاد یا الله چې څوک پریشانی په خیر بدل الله مونږ هر قسمه فتنه او افات او بلیات په حفاظت او امن الله عمل په شریعت نصیب حدیث یو معصوم دی دعا او توبه سره په کامیاب امتحان ورکړي الله دې کامیاب او چې څومره زموږ مستورو چې مدرسې سره تعاون کړی دی دا چاته وروړي دي چاته وستلې دي الله ټول دعاو دي خانو خیرونو برکتونو خوشاله او مرګري پلاس وفات شو خدای دې وبخي او چې نور څوک بیماران دي الله ټول شفا ورکړي برحمتک د ذله بنیر د فاروق اعظم مدرسې د بنیر یو طالب وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب دا دعاګانې ولې دې قبول الحمدلله حديث كتابي لأنه من ولا ثابته أو حديث كتابي